دي زر تر زره خپل نرخنامې راکړي. اتحاد فود یونین صدر استاسو نوم څه دی؟ زما نوم عماد علي دی. وزن او د ریټ په حواله به د یونین د صدر د نائب صدر د جنرال سیکرټري فیصله تاسو ته قابل قبول د چوټۍ یا د هړتال په ورځ باندې به د یونین د مشرانو فیصله تاسو ته قابل قبول چې چا دا خبرې ونه منلې دا فیصله هغه 50,000 روپۍ جرمانه کیږي. په دې ټولو زما سره لاس چوت کې دا تاسو ټول ته قابل قبول بس دا ونسي بس دعا وکړه. باډوان چوک چک دره چېرته چې زه موجود یم دلته کې د تنور والا اسوسییشن چې کوم نو اتحاد فود اسوسییشن راغه تنور والو خپل یونین جوړ کو تنظیم جوړ کو خواجه فیض الغفور چې کوم د انجمن تاجران چکدره صدر دی هغه ته حل پخلی فود اسوسییشن دی کنه دا هغه چې کوم نو صدر سنم صدر امادودین نائب صدر بلال خان صبزی او جنرال سیکرټری محمد سلیمان. زموږ د یونین د دې لپاره موږ په وجود کې راوستو د 2 میاشتو مهنت چې نن بیان ته دي د میډیکل په د پریکټیکل په تور او د هڅه اصول لاندې لخنامې ورکړي شي او دوی په خپل حقوق ورکړي شي کوم چې د ډېر وخت راځي په تحصیل دندې باندې خاص کر په ځل لدیر کې نن بیان ته په دغه طریقه باندې پریکټیکل په صورت کې لخنامې نه ملایي دا هغه د پر دې زموږ او نن سبا تاسو ته پته چې د مهنګای په صورت کې थोड़ा د وړو ګرانی ډېر حد ته رسیدلې ده او کومه نامه چې موږ د حکومت تر طرفه ملاو د باغې باندې موږ خپل کاروبار نشو کولای دا د دې لپاره او ان شاء الله د یونین زموږ په وجود کې راغی او زموږ د انتظامیین هم دغه مطالبه چې موږ د زر تر زره خپل نرخنامې راکړي. واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. زموږ دا کوم یونین چې جوړ شو زموږ د اتحاد فود یونین الله تعالی په دې کې خیر او برکت واچي او د دې مرکزی کابینټ د دې پر رهنمایي کې د دې ټول مسایل حل کړي او موږ ټول الله تعالی د رزق حلال په ښایسته او په احسن طریقه سره دا ګډلو توفیق راکړي او زموږ څومره مشران والدین په نږدې وخت کې په دې وخت کې چې وفات شوي دي الله تعالی د هغوی مغفرت نصیب کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. مبارک